الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. دا سورة جاسية دا او سورة جاسية دا حوامیم سبعان دا مکی سورت دے. دا سورة دخان بعد نازل لے. قرآن پا ترتیب کی 45 دے او دا نزول پا ترتیب کی 65 نمبر دے. او دا دی سورت چکما موضوع دا موضوع د دې سبازي شبهات په دین باندې د هغې جوابات شکوک او شبهات او هغه شکوک شبهات د دیو چې موږ د خپلو اکابرین منو او د دې دین ټیکو. الله وینا ثم جعلناک علی شریعت صحیح دین د دې تابعداري وکړي. نو د دغې شک او دغې شبهې جواب دی په دې سورت الجاثیه کې. بسم الله الرحمن الرحیم حمیم. حروف مقطعات الله عالم دی په مراد د دې حروفو. تنزیل الكتاب دا سورة الجاسیہ تنزیل دے کتاب دا نازل شوی سورت دے دا قرآن کریم من اللہ دا اللہ دا جانب نازل شوی دے العزیز چو زرور دے الحکیم حکمت والا دے. ان فی السماوات یقنن پاسمانون کی والارض پزمک کی لآیات خامخا آیتون دی للمؤمنین دومنان دا پارا نخیلی پکی. وفی خلقکم ستاس پدے پیدایش کم نخیلی وما پہغس کم نخیلی یبثو چلائے خریب من دابت زندہ سر حیوانات آیاتن پدې کې نښې دي لقوم دا قوم دپاره یوقینون چې یقین کوي. واختلاف اللیل او نښې دي په اختلاف د شپه کې والنهار د ورځ کې. شپه ورځ بدلیږي را بدلیږي. وما په هغه څه کې هم نښې دي انزل الله چې الله نازل کړي دي من السماء د اسمان نه چې هغه باران دی او هغه رزقونه دي. من رزق چې هغه رزق دی. فاحیا به الارض الله ژوندی کړې ده په دې رزق باندې ځمکه. د رزق نه مراد باران دی. وما انزل الله هغه چې الله نازل کړی دی من السماء د اسمان نه من رزق چې هغه سبب د رزق دی چې باران دی. فاحیا به الارض الله ژوندی کړل په دې باران باندې په دې سبب د رزق باندې ځمکه بعد موتها پس د مرګ د ځمکې نه. او تصریف الریاح او په اړولو راړول د هواګانو کې آیاتون په دې کې نښې دي لقوم دا قوم دپاره یعقلون چې دي کې عقل وي یا عقل نه کار علي. تلک آیات الله هدایتونه د الله دي نتلوها منګې لولو علیک پتا باندې بالحق د حق سره یا په رښتیا سره. فبأي حديث فكما خبر باني بعد الله پس د الله نه یعنی پس د الله د آیاتونو د قرآن نه و آیاتی د الله د آیاتونو پس بعد الله پس د الله د خبرونه و آیاتی د الله د آیاتونو یؤمنون دی به ایمان راوړي. ویل هلاکت دی لکل افاک د هر دروغجن دپاره اثیم د ګناهګار دپاره. یسمع آیات الله خد الله آیاتونه اوري تطلا علیه چې لوستلی کېږي په ده باندې ثم یسر بیا کلکېږي مستکبرا تکبر کوونکی داسې ګوري کأن لم یسمعها لکه ده چې اړو دا آیت اورېدلی نه وي. وبشره دله زیری ورکه بعذاب د عذاب علیم دردونکي. واذا علم کله چې دا پوه شي من آیاتنا زموږ په آیتونو کې په یو آیت باندې شیئا په یو آیت باندې علم چې پوه شي. واذا علم کله چې پوه شي من آیاتنا زموږ په آیتونو کې شیئا په یو آیت باندې اتخذها نیسي دغه آیت لره هزوا په خندا او په ټوکو سره. اولئک دا کسان لهم د دې دپاره عذاب دی مهین سپکوونکی عذاب د برزخ عذاب. من ورائهم جهنم مخکې د دوی ته بل جهنم دی. من ورائهم مخکې د دوی ته جهنم دی بل عذاب دی. ولا یغني عنهم نبشي اړولی عنهم د دوی نه ما هغه اعمال کسبو چې کومې کړي دي شیان هېڅ قسمه عذاب ترې نشي اړولی نشي لرې کولی. ولا او نه یې ترې لرې کولی شي ما هغه معبودین اتخذو چې دې نیولي دي من دون الله سوا د الله نه اولیا دوستان هغوی هم هېڅ قسم عذاب ترې نشي لرې کولی. ولهم د دوی دپاره عذاب دی عظیم لوی. هذا هدن دا قرآن هدایت دی. والذین کفروا کم کسان چې کفر یې کړی دی بآیات ربهم په آیتونو در خپل باندې لهم د دوی دپاره عذاب دی من رجز د سخت عذاب نه علیم دردونکی عذاب دی. الله الذي الله غذات سخر لكم چې تابع کړی دی ستاسو دپاره البحر دریاب لتجري الفلک دې دپاره چې وچلېږي کښتۍ فیه په دې کې بامره د الله په حکم. ولتبتغوا من فضله بل چې تاسو ولټوئ فضل د الله. ولعلکم تشکرون بل دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. دویم دلیل وسخر لكم او الله تابع کړي دي ستاسو لپاره ما هغه څه فی الارض چې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي وما هغه څه لرم تابع کړي دي فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا ټول په ټول منه د دې الله د جانب دي کائنة منه دا ټول هر څه د الله له طرف نه دي. وسخر لكم ما فی السماوات او تابع کړي دي ستاسو لپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او ما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي جميعا منه په دې سیال کې دا ټول هر څه د الله له طرف نه دي دا الله تابع کړي دي.
هي منه جميعا دا ټول د الله ر طرف نه دي. ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې نښې دي لقوم دا قوم د پاره تفکرون چې سوچ فکر کوي. قل اوایا للذین کسانو ته آمنو چې ایمان راوړل یغفروا چې خپل حق پرېږدي للذین هغه خلکو ته لا يرجون ایام الله چې هغه امید نه ساتي د الله د عذابونو، یعنی بخښنه ورته وکړي او فلحال د وسن خلینا یغفروا چې دې خپل حق پرېږدي بخښنه دې وکړي للذین خلکو ته لا يرجون ایام الله چې هغوی امید نه ساتي عقیده نه ساتي د الله د عذابونو د الله د ورځو. ولې ورته دې پرېږدي؟ لیجزي د دې لپاره چې الله بدله ورکړي قوم یو قوم ته بما کانوا یکسبون د هغې د عمل په وجه باندې سخته سزا به ورکړي. من عمل صالحا چا چې نیک عمل وکړو فلنفسه نو پیدې د ځان ده، ومن اساء چا چې ګناه وکړله فعلیها وبال په ده باندې دی. ثم الى ربکم بیا ستاسو رب طرف ته ترجعون تاسو واپس کولی کېږئ. ولقد آتینا بني اسرائیل الکتاب یقینا موږ ورکړو بنو اسرائیل ته کتاب والحکم او حکمت ولا موږ ورکړو والنبوت نبوت ولا موږ ورکړو ورزقناهم موږ ورکړو دوی ته من الطیبات پاک پاک خوراکونه وفضلناهم من ورکړو علی العالمین په ټولو مخلوقاتو باندې وآتیناهم بینات من ورکړو دي واضح دلایل من الامر د دین د امرنا فما اختلفوا دي اختلاف نکو په دین خپل کې الا من بعد ما مگر پس دا غي نه جاءهم العلم چې خوت علم راغي ولي وکو بغي اند زد د وجنابین په خپل مینس کې ان ربک بشک استعرب يقضي بينهم فیصله وکړي دی په مینس کې یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې فيما پاسکه كانوا فيه يختلفون چې دی پاغي کې اختلاف کو. ثم جعلناك على شريعه بیا من تو وګرځولې په یو واضح لار باندې په یو شریعت باندې بیا من تو وګرځولې على شریعه په یو واضح طریقه او په واضح لار باندې من الامر چې د الله دین دی فتبعها تابعداري وکړه د شریعت ولا تتبع اهواء الذين تابعداري مکو د هغې خلکو د خواهشاتو لا یعلمون چې هغوی نه پوهېږي. انهم بشک دوی لا یغنوا عنک نشي درکولی ستانه من الله د الله د عذاب نه شیئا څه شی هېڅ پیدا نشي درکولی تا ته. وان الظالمین بشک ظالمان بعضهم اولیاء او بعض د دې دوستان د بعضو دي. والله الله تعالی ولی المتقین دوست د متقیانو دی. هذا بصائر للناس دا بصائر دی دلائل دی د سترګو د رڼا کولو دپاره د خلکو. هذا بصائر دا سترګې رڼا کوونکي دلایل دی للناس د خلکو دپاره وهدن هدایت دی ورحمت رحمت دی لقوم دا قوم دپاره یقینون چې دی یقین کوي. ام حسب الذین آیا ګمان کوي هغه کسان اجترحوا السیئات چې کړي دي ناکاره کارونه ان نجعلهم چې موږ به وګرځو دوی لره کالذین دغې خلکو په شان آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي دي سواء په داسې حال کې چې برابر دي محیاهم د دې ژوند ومماتهم د دې مرګ ساء ما يحكمون بد د هغه فیصله چې کوم دوی کوي. وخلق الله السماوات والارض الله پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه بالحق په رښتیا سره ولتجزا كل نفس بل چې بدله ورکړي شهر انسان ته بما کسبت د خپل عمل وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم نه کېږي. افرأیت لیدلی دی من هغه څوک اتخذ چې نیولی دی الهه خپل اله هواه خپل خواهش د خپل خواهش نه خپل اله جوړ کړی دی. اتخذ هواه الهه واضله الله الله بلارې کړی دی علی علم سره د علم نه علم باوجود دا گمراه دی یا علی علم د الله د علم سره چې الله ته معلوم دی چې دا گمراه دی. وختم علی سمعه الله مهر والی دی د په دې غوږونو باندې وقلبه د په زړه باندې وجعل علی بصره الله ګرځولی دی د په دې سترګو باندې غشاوتن لویه پرده نو حق نه ویني نه اوري او نه حق ویني. ومن یهدیه من بعد الله نو څوک به درته هدایت وکړي پس د الله د گمراه کولو نه. افلا تذکرون تاسو نصیحت نه قبلوئ. وقالو دی وی ما هي نه ده الا مگر حیاتنا زمون ژوند الدنیا د دنیا ژوند نموتو ومن کې بعضې خلک مرو و نحیا سه ژوند کېږو وما یهلکنا نه هلاکوي موږ لره الا الدهر مگر دا زمانه موږ هلاکوي او الله نشته. وما لهم نشته د دوی دپاره بذلک په دې عقیده باندې من علم څه دلیل چې زمانه هر څه هلاکوي. ان هم نه دي الا مگر یظنون مگر دی ګمان کوي. وإذا تتلى عليهم کله چې لوستل کېږي په دې باندې آیاتونه زموږ آیتونه بینات ښکاره ښکاره په اثبات د قیامت باندې ما کان حجتهم نه دی دلیل الا مگر اندا دلیل دی قالو وی ائتوا بآبائنا زموږ پلاران راولئ که تاسو رښتیا وایئ چې به آخرت شته ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني یئ. قل ورته وایه الله یحییکم الله تاسو ژوندي کوي ثم یمیتکم بیا به الله تاسو مړه کړي. اوس الله ژوند درکړی بیا به مړه کړي
ثم يجمعكم بیا والله را جمع کی تاسو الی یوم القیامت قیامت ورځ ته لا ریب فیه چې باغ کې شک نشته دی ثم يجمعكم بیا والله را جمع وساتي په قبر کې الی یوم القیامت قیامت ورځ پورې به وساتي لا ریب فیه چې شک نشته دی په دې قیامت په دې ورځ کې ولكن اکثر الناس لیکن ډیر خلک لا علمون پوهیږي نه ولله ملک السماوات والارض د الله د پاره حکومت د اسمانونو د ځمکې دی ويوم تقوم الساعه کله چې قیامت بودريږي یوم اذن په دا ورځ باندې یخسر المبتلون تاوان بخکار کی باطل پرستو تاوانی بشي باطل پرستو وترى تبين كل امه هرډلا جاثيه جمع کړل شوی بوي دویمه معنا جاثيه نسکور بي پزن ګنانو باندې بارکتن علی الركب كل امه هرډلبا تدعى ربل لکی الى کتاب خپل عمل نامیتا اليوم نن تجزونا تاسو ته بدله ملاویږي ما د اغیا مال کنتم تعملون چې کوم عمل تاسو کو هذا کتابنا دا زمون قران دی دا زمون کتاب دی ينطقو گواہی کوي علیکم فتاسو بالحق په حق سرا انا كنا بشک منګه نستنسخ من بلیکل پدی پرشتو باندې ما هغه عمل کنتم تعملون چې تاسو وکول یدین عمل نامه مراد ده هذا کتابنا دا زمونږ عمل نامه ده ينطق علیکم بالحق چې په تاسو په حق باندې گواہی کوي انا كنا نستنسخ من د عمل نامه لیکل او پرشتو باندې ما کنتم تعملون هغه اعمال چې تاسو وکول فاما الذين امنوا پس هر چا کسانی چې مان راوړی دی او عمل الصالحات نه کمال کړی دي فيدخلهم داخل بکی دی لرا ربهم رب دی فی رحمتی بخبر رحمت و جنت کی ذالک هو الفوز المبین دا کارا کامیابی دا واما الذین هر چا کسان دی کفر چو کفر کړی دی او د دې ته به داسې ویلی شي چې افلم تکن آیاتي آیا نو زما آیتونه تتلا علیکم چلسته کېدل په تاسو باندې فاستکبرتم تاسو تکبر وکړو د هغې د قبلولو وکنتم قوما مجرمین او تاسو مجرم قوم وي واذا قیل کله چې ویل شي ورته ان وعد الله حق بشک د الله وعده حق ده والساعه قیامت لا ریب فیها په دې کې شک نشته دی قلتم تاسو ویل ما نه درې موږ ته هېڅ پته نشته ما ساعت قیامت څه شی دی موږ یې نه پېژنو ان ظن من ګمان نه کوو الا ظن مګر هسې یو ګمان کوو من ګمان کو په دې باندې ان ظنو الا ظننا من نه کوو مګر ګمان کوو داسې وهم دی مطلب دا زمونږ وهم دی وما نحن نه موږ بمستيقنین یقین کوونکي وبدا لهم او ښکاره بشي دوی ته سیئات ما ناکاره سزاګانې د هغې اعمالو عملو چې کوم اعمال دوی کړي دي وحاق بهم راتاو بشي د دوی نه ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی په هغې پسې خندل وقیل وویل شي ورته الیوم ننساکم نن به تاسو موږ پرېږدو د خپل رحمت نه کما نسیتم څنګه چې تاسو پرېښو لقاء یومکم ملاقات د ورځې ستاسو هذا چې دا ورځ ده یا چې دا ملاقات دی ومأواکم النار ځای ستاسو اور دی وما لکم نبی ستاسو لپاره من ناصرین څوک مدد کوونکي ذلکم دا ځکه بانکم بشک تاسو اتخذتم آیات الله تاسو نیولیو د الله آیتونه هزوا په ټوکو سره وغرتکم الحیات الدنیا دوکه کړي وي تاسو دنیوي ژوند فالیوم نن ورځې به لا یخرجون منها دی به نشي ایستلی کېدلی د جهنم نه والله هم یستعتبون او نبل دی عذر قبل ولیکی فلله الحمد نخاص د الله د پاره حمد و ثنا د رب السماوات رب د اسمانونو او رب الارض رب د ځمکې رب العالمین چې رب د ټولو مخلوقاتو دی وله الكبرياء او د الله د پاره لویوالی دی عظمت دی فی السماوات په اسمانونو کې والارض د ځمکې کې او العزیز الله زورور دی الحکیم حکمت والا دی